अस्सलाम वालेकुम। हर यो غټ کار چې آی کی شروع کی ډیر زیات مشکلات راځي. نن د عمران خان یو عجیبه واقعه به چې کله ولنې شوکت خان هسپتال جوړېدو او دوی ورکپ وګټو دا غینه پس خلکو کې ډیره جذبه وا او دا د خوبو چې زما مور په کینسر مړه ده نو د شوکت خانم په نوم باندې زه د خپل مور په نوم یو داسې هسپتال جوړ کم چې کم غریب خلک او وسینه کیږي چې دا غوي مېندې بچي او علاج وشي. د ماهرین راوغوښتو چې دغه سیو هسپتال جوړو ټول ورته وی چې دا بالکل ناممکنه ده چې ته د کینسر غونته ګرانترین علاج مفت کې 70% دا ممکنه نه ده. خو دی خو یو لیونی انسان دی د وی چې نزې کومه او الله بخیر کی. دا الله په ذات د عقیده ډیره زیاته مضبوطه ده. دا په هر موقع باندې هغه ثابته کړې ده او نن د دا واقع ویم تاسو له ډیر مزه درکې. دی وی چې مونږه چندې به کولې اول به په غټو غټو ادارو پسې ګرځېدو غټ خلکو ته به وي سیټانو ته به وي. یو ورځ وی مونږه ډیر ستړي رالو د چندې نه او زه وی چې بس کور ته راورسېدم وی په دې کې یو بحثي موټر کروله ولاړه وه او هغوی راته وی چې یاره جي مونږ تاله چنده کړې تاسو راشئ. وی ما ورته وی چې نن خو زه ډېر ستړی یم او بیا به درشم. وی چې نن مونږ خلک راټول کړي. وی ډېرې مجبوره کړم بس زه ورسره ګاډي کې کېناستم. وی ډېر سفر مو وکړو بیا ګاډي یو ځای کې ودرو بیا په کلي کې په کوڅو کې روان وو. یو جومات ته ورسېدو. وی ما وی چې کم دي خلک وی جي لږ صبر وکړه. وی یو سړی ورغی لاوډ سپیکر یې کولاو کو او دا وی چې جي عمران خان راغلی څوک چنده ورکوي نو راشئ وله. وی ما له ډېره غوسه م راله چې ده خو خلک نه دي راټول کړی ما ته هلته یو څه ویلي اوس دلته دا کوي. خو برداشت مې وکړو او ایثار شوم. وی په دې کې یکدم د کورونو نه خلک راووته ماشومان زنانه چا روپۍ چا 2 روپۍ چا 15 چا 10 ارزانه زمانه وه. وی را روان شو. وی ما وی چې اوس دا دوی څه کوي دا خو خپله غریب خلک دی. وی ما هغوی ته ووی چې بالکل تاسو فکر مه کوئ هسپتال به جوړ شي ستاسو د چندې ضرورت نشته د تاسو جیب کې کېدی. خو پای کې راته یو ښځې ډېره عجیبه خبره وکړه. وی هغې وی چې نه مونږ زمونږ دا پیسې لږې دي خو مونږ دا غواړو چې مونږ بیا په مستقبل کې خپلو بچو ته وویلو شو چې شوکت خان هم جوړېدو نو مونږ هم پکې حصه اخیستې وه. وی دې خبرې زه ډېر په سوچ کې واچولم او ما دا سوچ وکړو چې پاکستانیانو کې ډېره جذبه ده دا غټ خلک پرېږدو او په دې وړو خلکو په خپل عوامو اعتماد وکم. نو وی بیا مونږ چې چندې شروع کړې د عوامو نه د سکولونو نه نو وی ډېر لوی سپورټ راته میلاو شو. په هر کار کې مشکلات چا چې ویلیو چې دا ناممکنه پروجیکټ دی اوس د الله په فضل سره یو په شوکت خانم په پیښور کې دی او بل شوکت خانم په کراچۍ کې جوړیږي او د دې دوانو هسپتالونو غټ دی تقریبا په 30 ارب روپۍ باندې جوړیږي او دې له سالانه د دوی اربونو بجټ دی. د عمران خان باندې د خلکو او د اورسیز پاکستانیانو دومره اعتبار دی چې هغې ته فنډز هر کال برابریږي او دوی یو نوې پروجیکټ شروع کوي. الله دې ول ډېر ژوند ورکړي. خلکو به سیاسي اختلاف ډېر زیاتی خو د هغه چې کم د انسانیت خدمت دی کو د یو مور دوام ورته ولګي چې چا ماشوم هلته بچي د یو زوی دوا ورته ولګي چې چا مور هلته بچ شوي د یو لور دوا ورته ولګي چې د چا پلار هلته بچ شوی دی په شوکت خانم کې علاج شوی دی. دا به د هغه دپاره د اخرت ګټي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي خو خوښه مې شوه کمنټ پې وکړئ دوستانو سره یې شیر کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.